دا ویډیو سپیشل د بابر اعظم او د محمد رضوان د مخالفینو د پاره ده. د هغه خلکو د پاره ده چې کم خلک وایي دا دوه کلاړیان چې کم دي دا T20 کلاړیان نه دي، خو دې دوه کلاړیانو په T20 کې د پاکستان نه بهر چې څومره میچز شوي لکه استرالیا کې، انګلینډ کې، ویسټ انډیز کې، ساوث افریقا کې، نیوزیلینډ کې، زیمبابوے کې چې څومره هم بهر میچونه شوي دي د کې ټول نه زیات سکور چې کم دی په ټوله دنیا کې، مطلب په ایشیا کنټری کې د انډیا نه هم د دوه کلاړیانو غټ ریکارډ جوړ کړی. د ویرات کوهلی نه، د روهت شرما نه هم د دوه کلاړیانو لمبر وړلی دی په بهر باندې ریکارډ. لکه انډیا چې کم کلاړیان دی خو صرف په خپل وطن کې په خپل ګراوند باندې زیات سکور کوي، په بهر بیا هغه سکور نه کوي، صرف یو ویرات کوهلی دی چې په بهر باندې سکور کوي. نو په دې ویډیو کې تاسو له مکمل معلومات زه در کوم چې د بابر اعظم په بهر سره ریکارډ دی، د محمد رضوان په بهر سره ریکارډ دی. ټول نه پهله خو په استرالیا کې چې کم غټ ریکارډ دی هغه د ویرات کوهلی دی. په T20 فارمیټ زه خبره کوم، د ټیسټ او د ODI خبره نه کوم. په دې ویډیو کې چې څومره هم تاسو له معلومات در کوم، کم د میچز او د کم د رنز انفارمیشن در کوم، هغه د T20 دی. ټول نه پهله په استرالیا خبره کوم چې په استرالیا کې ټول نه ښه ریکارډ هغه بابر اعظم نه دی، د ویرات کوهلی دی. مخکې اورئ بابر اعظم تر اعظم خو ویرات کوهلی باندې خبره کوو. ټول نه پهله په استرالیا کې هغه 17 میچونه کړي دي چې په 17 میچونو کې هغه 746 رنزونه کړي دي او دغه 746 کې 90 رنز چې کوم دی بیسټ د سکور دی په یو اننګز کې. نو په استرالیا کې ښه ریکارډ چې کوم دی هغه د ویرات کوهلی دی. ویرات کوهلی نه پس بابر اعظم په ساوث افریقا کې هم ښه ریکارډ دی، په نیوزیلینډ کې هم ښه ریکارډ دی او په انګلینډ کې هم ښه ریکارډ دی. په دې دریو ملکونو کې ټولو کې په ټاپ چې کوم دی هغه بابر اعظم دی. نو ټول نه پهله بابر اعظم په ساوث افریقا کې ګوره څونه میچونه کړي، اووه میچونه کړي دي. په دغه اووه میچونو کې بابر اعظم 361 رنزونه کړي دي. 361 رنزونو کې یو سنچري هم د شامل چې 122 رنزونه د ساوث افریقا کې د ساوث افریقا خلاف کړي دي. په T20 کې 51 د ایوریج دی او 149 سټرایک ریټ سره دی په ساوث افریقا کې بیټینګ کوي. په 149 سټرایک ریټ سره د په سټرایک ریټ باندې هم خلک اعتراض کوي د بابر اعظم. 149 سټرایک ریټ سره دی په ساوث افریقا کې بیټینګ کوي. بل نیوزیلینډ کې د 10 میچونه T20 کړي، په 10 میچونو کې 424 رنزونه د کړي دي چې 79 پکې د بیسټ دي، 53 د ایوریج دی او 132 د په نیوزیلینډ کې سټرایک ریټ دی. دا په ټاپ باندې دی. په دې پوزیشن باندې نه روهت شرما دی، نه ویرات کوهلی دی، نه سوریه کمار دی، نه هاردیک پانډیا دی، نه د نورو ملکونو کلاړیان دي. انګلینډ کې جی بابر اعظم کړي 8 میچونه، په 8 میچونو کې 275 رنزونه بابر اعظم کړي دي. 85 د بیسټ دی په انګلینډ کې، 45 ایوریج سره بیټینګ کړی دی او 142 سټرایک ریټ سره د په انګلینډ کې بیټینګ کړی دی د بابر اعظم. دا فګر چې کوم دی دا د هغه خلکو په مخ سپېړه ده، کم خلک چې وایي چې بابر اعظم د T20 کلاړي نه دی یا بابر اعظم سکور نه کوي. نو ګوره 132 سټرایک ریټ سره دی په نیوزیلینډ کې بیټینګ کوي، 149 سټرایک ریټ سره دی په ساوث افریقا کې بیټینګ کوي، انګلینډ کې دی 142 سټرایک ریټ سره بیټینګ کوي. نو دا ښه کافي سټرایک ریټ دی، دا نه چې مطلب دا ډېر لو سټرایک ریټ دی. اوس رضوان چې کوم دی محمد رضوان د په زیمبابوے کې غټ ریکارډ دی. جی په زیمبابوے کې ټولو نه غټ ریکارډ د محمد رضوان د په T20 کې چې زیمبابوے کې 15 میچونه محمد رضوان کړي، 15 میچونو کې 235 رنزونه کړي دي، 91 پکې د بیسټ دي، 117 ایوریج دی د او 125 سټرایک ریټ سره د محمد رضوان په زیمبابوے کې ټول نه اوچت پرفارمنس دی. جی پاتې شو ویسټ انډیز. نو په ویسټ انډیز کې ټول نه ښه ریکارډ د سوریه کمار یادو دی چې ښه ریکارډ سره هغه هلته بیټینګ کوي. سوریه کمار په ویسټ انډیز کې 6 میچونه کړي دي، 216 رنزونه د کړي دي، 83 د بیسټ دي او 36 اوریج دی د او 161 سټرایک ریټ سره د بیټینګ کړي دي په ویسټ انډیز کې. په ویسټ انډیز کې هاي ریکارډ چې کوم دی هغه د سوریه کمار دی. په استرالیا کې هاي ریکارډ د ویرات کوهلی دی او نور انګلینډ شو، ساوث افریقا شو، نیوزیلینډ شو، زیمبابوے شو. په دې پیچونو باندې ریکارډ چې کوم دی هغه د پاکستان د کلاړیانو دی او پاکستان صرف د دوه کلاړیانو دی، د بابر اعظم او د محمد رضوان دی. نو دا فګرز چې تاسو لکه مو وی دا د هغه خلکو په مخ باندې یو قسم له سپېړه چې کم خلک وایي چې د T20 نه بار کول پکار یو د T20 کلاړیان نه دی. جی په T20 کې دی په پاکستان نه بهر دا ریکارډ وګورئ. جی په پاکستان کې هم ډېر ښه ریکارډ، په پاکستان کې د بابر اعظم او د محمد رضوان ټولو نه ښه ریکارډ دی، خو بهر هم د انډیا نه لمبر وړلی. جی په دې ویډیو کې داسې انفارمیشن مې شریکولو، ډېره زیاته مننه. جی والسلام.